ما په دې کې زده کړې کړي دي کلونه زحمت مې ایستلی دی. نو زما لپاره یو ستونزه دا ده زه مجبوره یم چې د دې مسلک څخه مخه واړوم. زیاترو خبریالانو بیخي وظیفې د لاس ورکړي دي او پر کورونو زیاتره ناست دي. بخت محمد ریحان دی. شاوخوا له 9 کلونو څخه په کندهار کې په دې رسنیزه برخه کې وظیفه کوم. اوس فلحال په کندهار کې د کلید راډیو سره د خبریال په حیث باندې دنده مخته وړم. بالکل ژورنالیزم که موږ تاسې وګورو په دې تېر 20 کلن جمهوري نظام کې د ژورنالیزم لپاره ډېر کار وشو، ځکه تېرو وختونو کې څو لسیزې جګړې چې وې ځینې نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې ښه رول ادا کړی. همداسې د دې داخل کې خبریالان وروزل شول، ښوونځي ایجاد شولې د ژورنالیزم چې په هغه کې په سلګونه ځوانان وروزل شول، څلور کال شپږ کال په دې برخه کې زده کړې وکړلې. نو د هغه باوجود چې یو څه پرچم وایي ځوان شو دلته په دې برخه کې ژورنالیزم، بیا د امارت په راتګ سره یو څه فشارونه شول، یو څه هم پر دې باندې بندیزونه شول. خو په غږیزه برخه کې هم که د راډیو په اړه اختراع شول، هلته هم پر ځینو لکه موسیقي د ځینې ښځینه اوازونه دي، ځینې داسې نورې برخې دي چې پر هغه ټولو بندیز دی. صرف په نیوز اړخ کې چې دی یو خبر لپاره د یو راپور لپاره موږ یو کلیپ د یو مسؤل کس اخیستلی شو. خو د ویډیو په برخه کې د تېرو څو میاشتو راهیسې لومړی اقدام له کندهار څخه وشو چې تصویر له کندهار څخه شروع شو، بند شو. نو اوس کرار په نورو ولایتونو کې دغسې موږ تاسې په تخار کې ولیدل، دغسې نور ځینې ولایتونه. نو اوس دغه حالت دی چې دفترونه مې څه کمزوري شوي دي په دې حالاتو کې، او خبریال هم د یو څه ستونزو سره مخ شوی دی. د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې اوس هم ښځینه کارمندانې شته، کار کوي خوشبختانه، لیکن دلته په کندهار کې که درته وایم په کندهار کې نشته. یعنې دا یو قسم د کندهار د خبریالانو لپاره یا هم د رسنیو مسؤلینو لپاره یو سره کرښه ده، دی نه پوهېږي. دغسې دا اوس هم د افغانستان په ځینو رسنیو کې موسیقي نشریږي دغسې، لیکن دغه سیمه چې موږ ژوند کوو دلته بیخي پابندي ده. د خبر په بخش کې یعنې پر ډېری مسایلو باندې یعنې کیدای شي یو څوک کار ونه کړي. نو زه وایم که چیرې د امارت لخوا څخه د مسؤلینو لخوا څخه دوی صرف خپل ځینې قوانین دي، ځینې خپلې پالیسۍ دي د رسنیو په برخه کې چې هغه روښانه کړي، جوړې کړي، تر څو بیا خبریال ته معلوم شي. که خبریال ته نه معلوم، یو خبریال پر یو راپور پر یو موضوع باندې کار کوي، لیکن بیا د امارت لخوا څخه هغه ته یو ستونزه جوړېږي یا هم تهدیدېږي یا نورې خبرې، نو دا معلومه خبره ده چې د خبریالانو کارونه په ستونزه کې لویږي.